نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم رب العالمين قرآن الكريم تر ډیر لوی منقبت ورکړي قرآن الكريم دا د الله جل شانه خبرې دي څنګه چې ذات د الله جل شانه د هر غیوب او د نقصانات نه پاک دی دغه رنګي کلام د رب العالمین هم د هر قسم نقصانات او د غیوب نه پاک دی الله جل شانه د قران کریم په ذریعہ باندې انسان تر ډیر خیرونه او برکتونه ورکوي یو حدیث مبارک را نقل کړی دی امام بزار رحمه الله فرمایي چې ان النبي صلى الله عليه عن انس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يقل خيره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کم کور کې د قران کریم تلاوت کیږي هغه کور کې خیر او برکت زیاتیږي او چې په کم کور کې تلاوت نه کیږي د هغه کور خیر او برکت کمیږي الله جل شانه په دې دنیا کې انسان تر ډیر خیرونه او برکتونه ورکوي په آخرت کې ډیر لوی خیرونه او برکتونه ورکوي لکه یو روایت کې راځي امام ابو داود رحمه الله را نقل کړي فجلد نمبر 1 کې فرمای چې رسول الله مبارک و فرمایل من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ذوه أحسن من ذوء الشمس لو كانت الدنيا فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا چې رسول الله مبارک فرمایل چې چا قرآن کریم ولستو او عمل په وکړو د مور او پلار تر به تاج ور واچي خو د تاج د رڼا بداسي د دې نور نه بده تاج د رڼا مزیداري او دا نور چې په یو کمره کې بند کې د دینه د دې تاج رڼا زیاتې رسول الله مبارک فرمایل چې دا شان د مور او پلار دی نو فما ظنکم بالذي عمل بها استاسو سبمان په هغه کسمان چې په خپل عمل کړي په دې من نو دا غتر او رب العالمین ډېر لوی مرتبه ورکړي بل روایت کې راځي قاری قران تربا الله جل شانه فرمایي چې تلاوت کوو خيجه په فوړو باندې چې کوم ځای کې د ختم کو د غستا منزل له الله جل شانه دی وکي چې منګه ټول د دین او د قران خادمان جوړ